مرګري خو نشته سبق شروع کوو ها بیا ناوخته کیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زاړه سبقونه چونکې هغه ډیر دي نو دا کم پرونی سبق چې دی په دې باندې به موږ یو نظر واچو. پرونی سبق کې موږ ویلو چې د دریو خبرو به خیال ساتو. د ټول لومړۍ خبره چې دی له به جټکه نه ورکو، او دویمه خبره دا وه چې دا به راکاږو نه، صحیح شوه. او دریمه خبره دا وه چې دا به څه کوو، د خپل مخرج نه به د ادا کولو کوشش کوو چې دا د خپل مخرج نه ادا شي. ټیک ده؟ ها، نو د خپل مخرج نه د حرف د ادا کولو کوشش، یو پروت زبر له جټکه نه ورکول، دویم نمبر هغه راکاږل نه. صحیح ده؟ لکه مثال په طور زه به تاسو ته یو پیره دا پرونی سبق وایم. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همزه زبر با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خا زبر خا دال زبر دا ذال زبر ذا را زبر را زا زبر زا سين زبر سا شين زبر شا صاد زبر صا ضاد زبر ضا طا زبر طا ضا زبر ضا عين زبر ع غين زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا كاف زبر كا لام زبر لا ميم زبر ما نون زبر نا واو زبر وا ها زبر ها همزه زبر یا زبر یا. صحیح شوه؟ نو دا و پرونی سبق. صحیح ده؟ نو کم مرګی چې راخیږي مهرباني کوئ چې ما لاس نه دی وزګار، نو تاسو میک په خپله باندې بندوئ. صحیح ده؟ ها، نو دا و پرونی سبق. نو پرونی سبق کې موږ تاسو ته ویلیو، بیا هغه خبره کوم چې د دریو خبرو به خیال ساتو. یو به هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کو. د خپل مخرج نه به څنګه ادا کو؟ هغه داسې چې مخارج شاته موږ چې کم مخارج ویلي دي، کم مرګرو مخارج نه ویلي، نو هغه زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ یا په انبکس کې خپل نمبر راولېږئ. تاسو ته موږ واتساپ کې لینک در ولېږو، تاسو لاړ شئ هلته. نو هلته به تاسو ته دا ټول مخارج چې موږ یو مخرج څنګه ویلی د کم ځای نه ادا کېږي، تاسو به په هغې باندې پوه شئ چې کم نوي ملګري یې. صحیح ده؟ کم چې زاړه ملګري یې نو هغه به دې خبرو زیات خیال ساتئ چې هر یو مخرج څه وشي، د خپل هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا شي. صحیح شوه؟ یوه خبره. دویمه خبره دا د دې قرآن مجید د حرفونو ښکلا دا ده، لکه مثال په طور د انسان ښکلا سي، د انسان ښکلا دا چې ځان له ښکلې ویښته، مثال ویښته منګس کړي او ښکلې ویښته واړي، ښکلې جامې واغوندي، وسکټ او ګړۍ ګوتۍ او چشمې چاپلې. دا انسان چې کله دا وکړي نو خلک وایي ماشاءالله ګریډ ښکلی سټایل یې ښکلی کړی که نه. دغه شان د مثال د قرآن مجید د حرفونو ښکلا دا ده چې هغه تاسو څه وکئ، هغه ښکلی مثال به طور هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوئ. لکه مثال چا سره خبرې هم کوئ که نه، او خبرو کې چې دی هغه هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوي، نو په هغې کې به هغه وایي چې واقعي ماشاءالله د ده خو ماشاءالله الفاظ هم ښکلي دي، خبرې ښکلې خبرې کوي. ټیک ده؟ یا مثال به طور چېرته امامتۍ ته مخکې شي او نو مونځ الحمد وایي، نو الحمدو کې چې مثال ستا تلفظ برابري، نو خلک به چې هلکه قاري کو، نو په منځ کې هغه صحیح قاري نه وي خو خپل تلفظ یې برابر کړي. یا ته ځان له مونځ کوي، نو ته ځان له مونځ هم د حرفونو دا پیدا ده چې انسان کله چې دی ځان له حرفونه برابري، نو چې ځان له مونځ کوي نو بیا به د الحمدو په ځای باندې الحمد نه وایي یا به الحمد نه وایي. صحیح شوه؟ د ولضالین په ځای باندې به ولغضالین یا ولضالین نه وایي.
صحیح ده. نو دا حرفونه چې دي دا زده کول ضروری دي، د هر انسان دپاره دا ضروری دي چې دا حرفونه موږ څه کړو، دا زده کړو چې د دې د الف د کم دی نه راوځي، با د کم دی نه راوځي، تا د کم دی نه راوځي، ثا د کم دی نه راوځي، جیم د کم دی نه راوځي، ح د کم دی نه راوځي، خا د کم دی نه راوځي. صحیح شوه. په ح کې او په خا کې او په ها کې څه فرق دی چې دا ح څنګه ویلی شي، دا خا څنګه ویلی شي، دا ها څنګه ویلی شي. صحیح شوه. چې ذال څنګه ویلی شي، زا څنګه ویلی شي، دا ټول منګه په مخارجو کې ویلی دي. چې کم ملګری خواهشمني نو هغه یوټیوب ته لاړ شي، آی آر بنیروال په نوم باندې زمونږ د یوټیوب چینل دی. صحیح شوه. هلته موږ دا کم سبقونه چې ویلي دا ټول سبقونه هلته موجود دي. نو تاسو به هلته انشاءالله چې کله سبق واورئ نو تاسو په ښکلي انداز سره پوه شئ، بیا به تاسو دلته مخې ته سبق چې دی هغه به تاسو له مزه درکوي. ټیک ده. او که مثال به طور هلته نه پوه شئ نو بیا به چې قاري صاحب دا څنګه حرفونه وایي، څنګه ادا کوي، دا خو موږ ته مشکل دی او دا پلان کې او ډینګې نه، هېڅ مشکل هم نشته دی. کم ملګري چې د لاول نه راځي نه هغوی نه چې لکه مثال زه ورته اوس ویم لکه دا درې څلور ملګري دي بره ناست دي. صحیح شوه. دا احمد دی، سعید دی او دا بل ملګری دی نجیب دی، دا درې څلور ملګري ناست دي. که زه دې ته وایم چې دا حرف د کم دی نه ادا کېږي نو دی به وایي چې د پلانکي ځای نه ادا کېږي، مخرج یې څه دی، دا یې مخرج دی، څنګه ویل شي داسې ویل شي. دا ولې فایده څه ده چې د ټول سبقونه اورېدلي دي. ټیک شوه. لکه مثال به طور ته جومات ته لاړ شي، مولي صاحب بیان کوي په یو موضوع باندې، د مثال د منځ موضوع ده یا د مرګ موضوع ده، د مرګ په موضوع باندې بیان کوي. صحیح ده چې انسان مړ شي او دا جنت دی او دا جهنم دی. ته چې لاړ شي مولي صاحب جنت خلاص کړی، جهنم یې شروع کړی، جهنم باس کوي. ته مولي صاحب ته وایي چې مولي صاحب ته څه یارول کوي، تا خو ته ټول جهنم یادوي. نو تا ته جنت ته ویلې هغه کمې هورې او کم نهرونه هغه تا ته ښکلې ښکلې خلاګانې ښولې دي، خو ته هغې په منځ کې تلی. یا مثال یو مسله کوي مولي صاحب نو ته لاړ شي یا مسله نیمه واورې نو ته چې بار ته راوځي مولي صاحب خو داسې مسله وکړه، دا مسله خو داسې ده، ته صحیح هغه مسله باندې پوه شوی نه. صحیح ده. نو دغه شان تاسو چې کم ملګري نه وي نو مهرباني وکړئ چې دغه ته لاړ شئ یوټیوب ته. هلته به چې دی تاسو ته دا ټول سبقونه چې کم شوي دي د الف نه واله لکه مثال به طور دا منګه لومبنی سبقونه دي، الف با تا ثا جیم، دا به څنګه وایو، د دې لپاره څه شي ضرورت دی، د نوم سره د الف نه واله ته یا پوره د حرفونو نوم سره دې ته څه ویلی شي، دا به څنګه ویلی شي، دا موږ ټول هلته ویلي د سبق کې. لکه اوس مثال موږ چې دا سبق ووایو دا ریکارډ کوو، دا بیا یوټیوب له ورکوو. نو چې کم ملګري نه وي نو هغوی چې دی مثال موږ ته لینک راولېږي، په دغه راولېږي په وټساپ په انبکس کې خپل نمبر او خپل نوم راولېږي، نو هغه موږ د وټساپ په ګروپ کې واچو. نو موږ کوم سبق ووایو که هغوی په سبق کې نه نو موږ ورته هغه سبق په لینک ولېږو، هغه چې څنګه لینک و ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شي سبق ورته موجود وي. ټیک ده. دا د اسانتیا دپاره، زما دپاره مشکل دی، خو ستاسو دپاره د اسانتیا دپاره چې ملګرو ته اسانتیا وي. ټیک ده. نو دغه شان چې دی خپل ملګری چې کم ملګري وټساپ په نمبر باندې وټساپ هغه د پاکستان د ملیشیا د انډونیشیا د سعودي د هر ځای چې په کم نمبر وټساپ اوس داسې ملګرو چې دی نمبر را لېږلي په هغې باندې وټساپ یې نشته دی. نو زه چې کله وټساپ ګروپ ته اچوم نو په هغې کې بیا څه هغه انګلیش راځي، ما دې ملګري ته خو مې دا سره وي دا و چې په دې باندې وټساپ نشته دی. نو چې داسې نمبر یې چې په هغې وټساپ وي نو ما ته هم مشکل نه تاسو ته هم مشکل نه، نو هغه را لېږئ. مهرباني کوئ چې تاسو ته هغه لینک په اسانه باندې میلاویږي. صحیح شوه. بیا چې لاړ شئ که مثال چینل هم سبسکرایب کړو هم به څه مسله نه څه دغه نه کړي. بیا دا مخرجونه چې دا ټول مخرجونه د الف نه واله تر د یا پورې 19 مخارج دي، دا هم هلته موجود تاسو ته. صحیح ده. نو د ټول نه لومبنۍ خبره دا ده چې هر یو حرف د قرآن مجید ښکلا دلته نه رورې په انبکس کې انبکس دې ته ویلی شي، یا ویډیو راواله د ویډیو په کمنټس کې خپل نوم ولیکه پوره نمبر راولېږه. صحیح ده. دلته مه رالېږئ لایو چې ختمه شي بیا به زه ګرځم بیا به زه کم ځای ګورم. نو د قرآن مجید ښکلا څه شی دی؟ د قرآن مجید ښکلا دا نه ده چې تا مثال په طور دغه د ودې ګنډو قرآن مجید، بیا دې ورته د پاسه تخه واچوله، د پاسه دې ورته ټوکې واچوه، ټوکې ته څه نوم وایي، بیا دې پاسه په بل ټوکې کې وتړو او په ګلونه دې په ولګول. دا د قرآن مجید ښکلا نه ده. ښکلا د قرآن مجید دا ده چې ته د الف نه واله تر د یا پورې حروف هجاج ورته ویلی شي. دا حروف هجاج داسې زده کړي چې هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کولو کوشش وکړي. چې مثال به طور ح د کم دی نه ادا کېږي، خا د کم دی نه ادا کېږي، ها د کم دی نه ادا کېږي، فا د کم دی نه ادا کېږي، قاف کاف ضاد طا ضا د کم دی نه ادا کېږي. صحیح شوه. نو دا ته کوشش وکړي چې دا د کم دی نه ادا کېږي، نو ستا مونځ به هم برابر شي په ګارنټۍ سره، او ستا چې کم دغه دی څه ورته وایي قرآن مجید تلاوت دی حرفونه ستا غلط دی هغه به هم برابر شي. دا لومبۍ خبره چې د هر یو حرف به کوشش کوئ چې د خپل مخرج نه ادا کو. صحیح شوه. دویمه نمبر خبره دا ده
دا د حروف حجا خبره شوه. نو اوس په منګه په پروت زبر په پروت زیر او په پروت پیش کې چې دی نو دا کوشش وکړو چې په دې کې به موږ د دوو خبرو لحاظ ساتو، د دوو خبرو به څه کوو لحاظ به ساتو. هغه دوه خبرې دا دي چې یو به دې له جټکه نه ورکو او بل به دا راکاږو نه. لکه مثال په طور جټکه ورکول څنګه شو؟ لکه با زبر با به نه وایو، صحیح شوه؟ یا زور به ول نه ورکو، با زبر با داسې به زور نه ورکو. او یو به دا پروت زبر دی، صحیح شو؟ پروت زبر دی ته پروت زبر وي، نو دا به یو راکاږو نه، لکه با زبر با، تا زبر تا، را به راکاږو نه هیڅ چریم. که مثال د نن نه بعد تا ته په قرآن مجید کې په قاعده کې په لیکایې پړایې کې په هر ځای کې چې پروت زبر راغی دا ځان سره لیکل وکړه چې د نن نه بعد به زه پروت زبر چې دی نه به یې راکاږم او نه به وله جټکه ورکوم، صحیح شوه؟ نو دا چې کله ته جټکه ورکوې دا هم غلط دی، او چې کله پې ته لږې راکاږې نو دا پروت زبر د دې نه بیا ولاړ زبر جوړېږي، دا مکمل بیا څه کېږي غلطېږي، صحیح ده؟ د دې دوه خبرو به کې خیال ساتئ، صحیح شوه؟ نو اوس په دالته موږ نوی سبق وایو چې مشکل حرفونه څوارلس دي، هغه دا دي. هغه لکه اوس مثال مشکل حروف څوارلس دي، هغه دا دي. نو اوس ها او غین دا د کم ځای نه ادا کېږي. مثال ها د مرۍ د اخر نه ادا کېږي او غین د مرۍ د اول نه ادا کېږي، نو هغه دا دي. نو چې اوس مثال ما دلته دا هغه باندې مشق وکړو، په ها میم وکړو په غین میم وکړو، نو دواړه ماته څه شو؟ آسان شو، ټیک شوه؟ نو اوس مشکل حرفونه په دې لحاظ سره دي چې دا دوه حرفونه یو شان دي، دوه حرفونه درې حرفونه. نو مثال له دې اواز څنګه راوځي؟ نو تا څنګه ده او طا څنګه ده؟ نو طا او تا د دې اواز به څنګه راوځي؟ یا ثا سین صاد، نو ثا نرمه ده او سین او صاد کلک دي، شپېلې والا حرفونه دي. نو دې به څنګه اواز راوځي؟ ذال او زا کې به څه فرق کوو؟ ذال به څنګه وایو؟ زا به څنګه وایو؟ نو ذال به نرم وایو او زا به کلک وایو. په ذال کې په آخر کې لام دی، لکه مثال په طور دا موږ داسې وایو ذال الف مد زبر ذال، صحیح شوه؟ او زا داسې زا الف زبر زا ده، صحیح ده؟ نو زا به کلک وایو، ذال به نرم وایو. ذال په آخر کې لام دی، په زا کې نور څه نشته، صحیح شوه؟ نو دا مشکل حرفونه دي. که مثال دا تاسو یاد کو آسان به ده، که یاد هم نه کړو نو صرف یې واړوئ چې ذهن ته م کوز شي چې مثال په طور تا به څنګه وایو او طا به څنګه وایو، صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا زبر ته، طا زبر طا، ته طا. که داسې ورسره وایې هم بهتر ده، که داسې ورسره نه وایې نو هم بهتر ده. لکه مثال تا زبر ته، ته طا زبر طا، طا. که داسې ورسره وایې هم بهتر ده. کم لومبې چې هم ورته هغه شان وایې هم بهتر ده. که نه وایې داسې وایې تا زبر ته، طا زبر طا، ثا زبر ثا، سین زبر سا، صاد زبر صا، ذال زبر ذا، زا زبر زا، ضاد زبر ضا، ضا زبر ضا، همزة زبر عين زبر ع، ها زبر ها، حا زبر حا، فا زبر فا، صحیح شوه؟ دا شو مشکل حرفونه. اوس په منګه وایو د پروت زبر مشق. مشق نه مطلب دا دی چې په قرآن مجید کې به موږ ته پروت زبر مخې ته راشي، هغه به موږ څنګه وایو، صحیح شوه؟ نو په هغې کې به هم د دې دوو خبرو د دې دریو خبرو لحاظ ساتو. یو به حرف د خپل مخرج نه ادا کوو، دویم نمبر جټکه به ول نه ورکوو، او دریم نمبر چې دی دا به راکاږو نه، صحیح شوه؟ دا درې خبرې به ځان سره ذهن ته کوزې کوئ، ویې لیکئ په ذهن کې. مشران وایي په زړه باندې ولیکئ، دا درې خبرې په زړه ولیکئ، انشاءالله څه نه څه ځای کې به ستاسو په کار راشي. اوس به موږ وایو مشق. لکه د یو څه شي سړی مشق کوي که نه، لکه مثال په طور زه لیکایي کوم، لیکایي زده کومه، زه پینټر له لاړم. موږ چې کله په مدرسه کې سبق زده کوو که نه، دا لیکایي مې زده کوله، نو موږ به داسې ځان ته کرښې وښکلې، موږ به الف په داسې لیکو، صحیح ده؟ با به له دې ځای نه شروع کړو، داسې به یې لیکو، صحیح ده؟ دلته به کرښې نه به کته نه راکوزېږو. دویمه با چې شروع کړو داسې ګول به ولیکو، دلته به بره وخیجو، صحیح ده؟ نو دا موږ لیکایي کوله، زده کوله. نو کله موږ ته چې استاد وي تاسو په دې باندې مشق وکئ، نو ستاسو دغه چې دی لیکایي دا به بهتر شي. نو موږ شکر الحمدلله په هغې باندې څه نه څه محنت کړی دی، نو هغه لیکایي هم څه ده، اوس شکر الحمدلله هغه لیکایي دوره ده چې لیکایي کوو، خلک پوهېږي ښکلې لیکایي کوو، صحیح ده؟ نو دغه شان چې موږ پروت زبر سبق ختم شو، په پروت زبر کې چې کومې سبق خبرې وي هغه ټولې خبرې موږ ته وشوللې، نو اوس په هغه خبرې موږ دلته اپلای کوو، صحیح شوه؟ دلته به اپلای کوو چې آیا دا خبرې صحیح دي او که صحیح نه دي، صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با زبر به،
ب صاد زبر ص بص را زبر را بصره. صحیح شوه. اوس کوم مثال تا ته د صاد او د را د دې مخرج د را مخرج د معلومي، نو تا ته ما ویلو چې را ادا کیږي د جبې د غاړې او بره مخامخ ته دوه غاغونو د ورونه. نو په را کې به د کوم خبرو خیال ساتو چې را به جبه به مثال به تور وایبریشن به نه کوو، دا جبه داسې وایبریشن کوي په را کې، لکه څنګه وایي را 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 داسې به نه وایو. صحیح شوه. را به د جبې د غاړه به موږ بره د دوه غاغونو دغه سره لګو د تالو سره، د دې نه به موږ را ادا کوو. صحیح شوه. با زبر با با صا زبر صا صا بصا را زبر را را بصره. صحیح شوه. که یو سړی داسې ویلی شي صحیح ده صحیح ده، او که مثال په طور داسې ویلی شي دا کوم چې قاعده صاحب بله طریقه ښودلې ده، با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی، صاد زبر د دې جوړ دی او ص د دې روان دی، را زبر د دې جوړ دی او ر د دې روان دی، بصره روان به څه شي بصره. صحیح ده. که یو سړی داسې ویلی شي دا دوه طریقې شوي. درېیمه طریقه دا ده که مثال دی وایي چې مالا روان راځي، روان جوړولی شم، نو بیا داسې ویلی بهتر دی. با زبر با صاد زبر صا را زبر را بصره. صحیح شوه. کم ملګري ته چې مشکلې په روان سبق کې، که مثال به طور روان سبق داسې چې مونږ وایي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، داسې په سبق کې دا مشکلې دې سبق نشي ویلی، نو د هغه دپاره بهتر طریقه دا ده چې دی ووایي چې با زبر با د په اخر کې چې کوم اواز پاتې کېږي که نه دا دې روان دی، نو دا به ورسره ضروري وي. لکه مثال با زبر با با صاد زبر صا صا بصا را زبر را بصره. صحیح شوه. په دې به ستاسو یو 2 سیکنډه سیوا لګي، خو په دې کې به تاسو ته فایده ډېره زیاته کېږي. صحیح شوه. بنسبت له دې چې با زبر با صاد زبر صا را زبر را بصره، بنسبت د دې چې ته داسې وایي با زبر با صاد زبر صا صا بصا را زبر را را بصره. صحیح شوه. بنسبت د دې چې ته داسې وایي، نو که تا ته مثال په روان کې څه مسله نه نو ته داسې ویلی شي لکه با زبر با صاد زبر صا را زبر را بصره. او که په روان کې د مسلې نو ته بهتر دا ده چې د داسې وایي هر یو حرف سره په آخر کې د هغې جوړ او روان دواړه ملګري کې. صحیح ده. نو با زبر با صاد با زبر با با صاد زبر صا صا بصا را زبر را را بصره عین زبر ع ع با زبر با با عب سین زبر س س عبس خا زبر خا خا لام زبر لا لا خلا قاف زبر قا قا خلقا. صحیح شوه. عین زبر ع ع دال زبر دا دا لام زبر لا عدله. صحیح ده. بیا ورپسې ح زبر ح ح سین زبر س س حس دال زبر دا دا حسده لام زبر لا لا عین زبر ع ع نون زبر نا نا لعنه طا زبر طا طا را زبر را را طرا با زبر با با طربه. صحیح شوه. دې ځای پورې دا سبق پوره دی چې لږ سبق چې هر ملګری د اورول څوک ملګری اوري او اورلی هم شي او ملګري پې پوهه هم شي. صحیح شوه. که مثال په طور یو ملګری داسې وایي چې با زبر با صاد زبر صا را زبر را بصره، نو دا ما تاسو ته وي چې راکاږو به نه او جټکه به ولنه ورکوو. صحیح شوه. نو اوس کم ملګری خواهشمني او هغه سبق اورول غواړي کته ناسي په کته ملګرو کې، او یا مثال به طور بره کم ملګري په دې کې ناسي سبق اورول غواړي، نو ښکلی میک کولاو کوي او سبق اورول واوروئ چې چاته څه مشکل دې متعلق څه سوال کول غواړي په سبق نه پوه شوی نو هغه باقاعده سوال کولی شي. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل حرفونه 14 دي. هغه دا دي تا زبر تا، قا زبر قا،
ثا زبر ثا سين زبر صا صاد زبر صا ذال زبر ذا را زبر ذا زبر ذا ضاد زبر ضا ضاد زبر ضا حمزة زبر أ عين زبر ع ها زبر ح حا زبر ح فا زبر فا مشق هو لاندې مشه مسلمین او جی پروت د پروت زبر مشق با زبر با با صاد زبر صا صا بصوا را زبر را بصورا عين زبر ع ح با زبر با سين زبر سا عبسا خا زبر خ لام زبر لا خالا قاف زبر قا خلق عين زبر ع ح دال زبر دا عاد لام زبر لا لا عدل ح زبر ح سين زبر ص حصى دال زبر دا دا حسد لام زبر لا عين زبر ع لع ميم زبر نا لعنا طا زبر طا را زبر طارا با زبر با با طربا بس ماشاءالله دغه شان خپل مرګره هر مرګره کوشش کوي چې سبق واوروي نو مزه به وکړي ها بل مرګره مې کولاو کې قاری سے د سپاره سنم د سپاره نه دا قاعده دی قاعده نوم دی مظهر القرآن قاعده مظهر القرآن صحیح شو قاری بدل رحیم سے لیکي دا مجيبه وایا مجيبه نجيبه کنه وای بیا من شروع کوله بسم الله الرحمن الرحيم ادي زینا وای ادي زینا با زبر با سوا زبر سوا بسوا را زبر را بسوارا عين زبر ع بي زبر با زبر با سين زبر سا عبسا خا زبر خا لام زبر لا قاب زبر قا خلقا عين زبر ع دال زبر دا لام زبر لا عدلا ها زبر ها سين زبر سا دال زبر دا حسدا لام زبر لا عين زبر ع نون زبرنا لعنا طا زبر طا را زبر را با زبر با ضربه وای جنیده بسم الله الرحمن الرحيم با زبر با صاد زبر صا را زبر را بصرا عين زبر با زبر با سين زبر سا عبسا خا زبر خا لام زبر لا قاب زبر قا خلقا عين زبر غا دال زبر دا لام زبر لا عدلا خا زبر خا سين زبر سا دال زبر دا حسدا لام زبر لا عين زبر غا نون زبر لا